محترم ختم نبوت د ضرورت دین سره تعلق ساتي، ختم نبوت د ضرورت اسلام سره تعلق ساتي. ما محترم دا یو اهم عقیده ده. کله کوم تاسو قران مجید کولاو کو سل آیاتونه د رب العالمین عقیده باندې موتات ملاویږي. 200 احادیث متواتر د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه عقیده باندې گواه دي. او ما محترم د دغه عقیده د اهمیت د لپاره دومره کافی ده. موتاک اسلام تاریخ کولاو کو موتاک تاریخ وګورو، د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین زندگی وګورو، د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اولنې اجماع د ختم نبوت په عنوان باندې شوې ده. ما محترم د دغه عقیده د اهمیت د لپاره دومره کافی ده. موتاک صحابه کرام تاریخ کولاو کو، صحابه کرام ویني ورکړي دي، ځانونه ورکړي دي، بیبیان هم کونډې کړي دي، خپل بچي یتیمان پریښي دي. ما محترمو وګورو 1200 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پای کې شهیدان کیږي. ما محترم چې پای کې سل بدري صحابه دي، سل هغه صحابه دي چې هغه قرآن مجید قاریان دي، هغه قرآن مجید عالمان دي. ما ها د دغه عقیده د اهمیت د لپاره دومره کافی ده. ابو مسلم حولانی رحمه الله هغه ورته ورغورځي. ما محترم ها دغه ورتلو ته تیاریږي. خو د نبی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې سودابازی نه کوي. ما ته د دغه عقیده اهمیت راخی. ماوی ها په صحابه کرامو کې ماوی د صحابه کرامو تاریخ نو کولاو کا. ماوی ابو مسلم حولانی رحمه الله هغه ورتلو ته تیاریږي. ماوی هغه ورتلو ته ورزي. خو د ختم نبوت باندې سودابازی نه کوي. ما ته د دغه عقیده اهمیت راخی، ما ته د دغه عقیده عظمت راخی. ما محترم د دغه عقیده د اهمیت د لپاره دومره کافی ده. حضرت حبیب ابن زید مسلمه کذاب دغه نه تپوس کوي، ورته وي ته گواهی ورکړي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی. ورته وي ها زه گواهی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی. ورته وي ته دام گواهی ورکړي چې زم د الله نبی یم. هغه ورته وي نه زه نه اورم، زه کوڼ یم، زه دا خبره نه اورم. هغه بار بار تپوس کوي، دغه ورته جواب ورکوي. ما محترم دغه د بدن یو رندام ټوکړي ټوکړي کیږي. ما محترم بدن یو ټوکړي ټوکړي شو. خو د نبی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې سودابازی نه کوي. ما ته د دغه عقیده اهمیت راخی. ها محترمو حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه خپل جان قربانی ورکړه، امت ته سبق ورکو، امت ته خبره پرې خودله. ها محترمو ما ته خبره واضح شوله چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د عزت مسله راځي، بیا به ما ته خپل ځانونه ورکو، خپل وینې به ورکو، خپل بیبیانې به پرېږدو، خپل بچي به یتیمان کو. خو د نبی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې بس سودابازی نه کو. او محترمو د ختم نبوت د ضرورت دین سره محترم ختم نبوت دا یو اهم عقیده ده، دا یو ضروری عقیده ده. ورستنی خلک کو وګوري. ما محترم ها زمون په اسلاف او کابیرو کې وګوري. ها محترم شاجی صاحب رحمه الله، سید عطا الله شاه بخاری صاحب رحمه الله کله چې د ختم نبوت په بالاش کې کله چې د ختم نبوت د پاره د کور راووتو. ما ها محترم د دغه عقیده اهمیت ما ته راوخودو. سید عطا الله شاه بخاری صاحب رحمه الله دور دی، په دغه دور کې قادیانی ته کافر ویل جرم وو. سید عطا الله شاه بخاری صاحب رحم الله ناره ولګوله، د قادیانی د کفر خبره وکړله. ما محترم عدالت وغوښتو، عدالت کې ورنه تپوس کوي شاجی صاحب د قادیانی د کفر خبره تا کړې ده. هغه ورته وایي میں نے کہا ہے جب تک زندہ رہا تو کہتا رہوں گا یہ قادیانی دنیا کے اشد ترین کافر ہے. اگر زندہ نہیں رہا تو میرے قبر پر آؤ، میرے قبر پر کھڑے ہو کر پوچھو، میرا قبر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر جواب دیں گا کہ قادیانی دنیا کے اشد ترین کافر ہے. ہمارے محترموں سید عطا اللہ شاہ بخاری سے رحم اللہ پاک سخت حالاتوں کی ختم نبوت نعرے لگئی. میں محترموں هغه ځوان دی د ختم نبوت د پاره راځي، په هغه چوک کې نعره لګوي ختم نبوت زنده باد. ما ته اهمیت راخی محترمو د دغه عقیدې هغه نعره لګوي ختم نبوت زنده باد. ما محترمو پولیس والو ورپسې راغله، په قنداق باندې ووهو، په سر باندې ووهو، دی بیا نعره لګوي ختم نبوت زنده باد. محترمو
هغه عدالت ته حاضر کو چې کله عدالت ته حاضرېږي عدالت کې جج ورنه تپوس کوي د جج مخې ته وایي ختم نبوت زنده باد جج په غوسه کې راغی ورته وایي 1 سال کې سزا دی وایي ختم نبوت زنده باد هغه ورنه او ته وایي 2 سال کې سزا دی ورته وایي ختم نبوت زنده باد مې محترمو سزا 20 سال ته ورسېدله د ختم نبوت نارې لګي مې محترمو جج په غوسه کې راغی جج وایي دا پانسي کوي ختم نبوت زنده بعد ما ته د دغه قضیه اهمیت راخی او ما محترمو جج اعلان کوي دا بهر کوي دا شوټ کوي دی وی ختم نبوت زنده باد جج وی دا بری کوي دا رها کوي جج وی دا رها کوي جج وی دا پرېږ دی دا خو لیونی دی دا خو مجنون دی بیا وی ختم نبوت زنده باد او ما محترمو د دغه عقیدې د اهمیت د پاره دومره کافي و ما وته ان شاء الله العزیز کله که د مال قرباني راتله خپل مال به ورکو خپل ځان به ورکو خپل وینې به ورکو خپل بیبیانې به پریدو خپل بچي به یتیمان کو خو د نبی صلی الله علیه وسلم ختم نبوت باندې بس سودا بازی نه کو ان شاء الله او ما محترمو کله که خبره د ځان راغله بیا به الحمد به ان شاء الله العزیز ځانونه پیش کو کله که خبره د وینې راغله وینې به ورکو کله خپل جان او د مال راغله بیا به خپل مال او خپل جان ورکو خو ما وی د نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دفاع وکړو ان شاء الله څنګه چې زمون اکابر کړي دا څنګه چې صحابه کرام کړي دا ان شاء الله العزیز د ختم نبوت دفاع وکړو او د خپل اکابر په نقش قدم باندې بزو ان شاء الله العزیز واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.